Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Oxford Education Academy official YouTube channel. This is instructor Imran Ali Shayam और this is the 9th class physics teach को नन जामुंगा lecture 12 ले कम की चिबामुंगा speed velocity study को ची velocity जामुंग सरे the velocity meaning زموږ سره څه دی او بیا د velocity types یا derivatives زموږ سره څه دي د لیکچر 12 سٹارټ کېدو نه مخکې لږ شانتي د لیکچر 11 ریویو کوو چې باغې کې مونږ څه کړو لیکچر 11 کې مونږ سپیډ کړو او مونږ دا ویلیو چې سپیډ زموږ سره چې کله باډي په موشن کې نو د څومره ډیسټنس کور کې ټیک شو هغه مونږ په ټوټل ټایم ټیکن باندې ډیوایډ کړو دغه مونږ چې د سپیډ راکې نو سپیډ از د measure of distance covered with passage of time او دا مونږ د سیم ویلی شو چې سپیډ کین بی thought of as the rate at which an object covers distance او بیا مونږ د سپیډ مینینګ دا کړو چې زموږ سره دا یو د فزیکل کوانټیټي دا کم چې مونږ ته دا ډیسکرایب کوي چې how fast or slow an object is moving بیا زموږ سره چې کوم فاست مووینګ آبجیکټ وي نو د هغه زموږ سره سپیډ های وي د دې مطلب دی چې دی په شارټ اماونټ آف ټایم کې زموږ سره لږ زیات ډسټنس کور کولی شي دغه شانتي که مونږ د سلو مووینګ آبجیکټ خبره کوو نو دی زموږ سره په سیم اماونټ آف ټایم کې یا په سمال اماونټ آف ټایم کې زموږ سره چې دی لږ ریلیټیولی لږ ډسټنس کور کوي لکه فار ایگزامپل زموږ سره دوه کارز دي او مونږ وایو چې دا یو فاست مووینګ دی دا بل زموږ سره سلو مووینګ دی نو دا ډیفرنس موږ په دوانو کې بس باندې کوو د دوانو لپاره اماونټ اف ټایم زموږ سره سیم دی خو یو کار چې دی په دغه ټایم کې چې دی زیات ډسټنس کور کوو بل هم په دغه ټایم کې لږ ډسټنس کور کوو یو ته موږ ځکه فاست مووینګ وایو دی بل ته موږ بیا سلو مووینګ وایو دغه شانتي کې زموږ سره آبجیکټ موومنټ نه کوي نو دا به زموږ سره سپیډ 0 وي بیا موږ سمبالیکل ریپرزنټیشن لرازو نو سمبالیکلی موږ سپیډ په وی باندې ریپرزنټ کوو د دې چې کوم میتھمیټیکل فارم دی نو هغه سپیډ از ایکوال ټو ډسټنس ډیوایډ بای ټایم ټیکن دغه شانتي د دې یونټ چې دی نو یونټ اف ډسټنس ډیوایډ بای یونټ اف ټایم نو زموږ سره په سیسټم انټرنیشنل کې د دې یونټ چې دی میټر پر سیکنډ دی او دا زموږ سره سکیلر فزیکل کوانټیټي ده دته صرف او صرف د میګنیټیوډ ضرورت دی دته د ډایریکشن څخه ضرورت بیا مونږه فیکټرز افیکټینګ سپیډ کړیو نو سپیډ چې دی ډیپند کوي په ډسټنس کور باندې څومره زموږ سره په سیم اماونټ اف ټایم کې څومره یو باډي زیات ډسټنس کور کوي نو هغه نه به د سپیډ زموږ سره څه کېږي سیوا کېږي نو سپیډ از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ډسټنس کورډ اف د ټایم از کانسټنټ او دغه شانتي ټایم الیپس نو زموږ سره سپیډ چې دا انورسلی پروپورشنل دی ټایم ته کله چې زموږ سره ډسټنس سي کانسټنټ وي بیا مونږ ډیرایویټیوز اف سپیډ کړو په دې کې مونږ ایوریج سپیډ ویلو نو هغه زموږ سره چې کله د ټوټل ډسټنس مونږ ریشو والو د ټوټل ټایم ټیکن سره انسټنټینیس سپیډ زموږ سره سپیډ اف باډي ایٹ اني انسټنټ یونیفارم سپیډ چې کله زموږ سره میګنیټیوډ اف سپیډ زموږ سره نه چینج کیږي ود د پیسج اف ټایم باډي چې دی داغه چې کوم میګنیټیوډ اف سپیډ دی هغه نه چینج کیږي ټایم په تیریږي خو هغه میګنیټیوډ اف سپیډ زموږ سره نه چینج کیږي ته بیا مونږ یونیفارم سپیډ وایو او د اپوزیټ چې هغه ویریبل سپیډ دی په هغه کې د باډي چې کوم میګنیټیوډ اف سپیډ دی زموږ سره چینج کیږي ود د پیسج اف ټایم راځو موږ خپل لیکچر 12 لا کم چې زموږ سره په ډسکرپشن اف موشن کې ویلاسټي ده چې ویلاسټي موږ ویلاسټي چې دا زموږ سره ډیفاین کیږي داسي the rate at which the position changes زموږ سره د باډي پوزیشن with the passage of time چینج کیږي ٹھیک شو دغه ته مونږه ویلاسټي وایو یا زموږ سره ویلاسټي زموږ سره چې دی اټ از د میجرمنٹ اف چینج ان ډسپلیسمنٹ with passage of time د وخت تیریدو سره سره د باډي په ډسپلیسمنٹ کې څومره چینج راتلو د ته بیا مونږه ویلاسټي وایو یو خبره یاد ساتئ په ویلاسټي او په سپیډ کې زموږ سره ډیفرنس دا دی چې په سپیډ کې مونږه د ډسټنس خبره کوو او په ویلاسټي کې مونږه د ډسپلیسمنٹ خبره کوو په دې کې مونږه چینج ان ډسپلیسمنٹ with the passage of time ته ګورو د ویلاسټي زموږ سره meaning دا دی چې how fast or slow an object is moving in a particular direction نو دې ته مونږه سپیډ هم ویلی شو سپیډ in a given direction velocity ته چې دی مونږه سپیډ in a given direction هم ویلی شو د velocity meaning زموږ سره دا دی چې په یو particular direction کې زموږ سره دا باډي سلو روان دی کا فاست روان دی بیا د سمبالیکل ریپرزنټیشن نو وی بولډ لیټر وی او داغه د پاسه چې دی مونږه ایرو کړی دی
دا چې کوم میتھمیټیکل فارم دی نو میتھمیټیکلی velocity is given by velocity is equal to displacement divided by elapsed time. No change in displacement divided by time taken اما سمبالیکلی هم تاسو ریپرزینټ کړی دی دا زموږ سره هغه سمبالیکلی شو. بیا د یونټ نو یونټ اف ډسپلیسمنت ډیوایډ بای یونټ اف ټایم نو په سیستم انټرنیشنل کې د یونټ چې دی میټر پر سیکنډ دی. نیچر نو ویلاسټي زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده. اوس ولې ویکټر کوانټیټي ده؟ ځکه ویلاسټي زموږ سره د ډسپلیسمنت او د ټایم ریشو ده. ډسپلیسمنت زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده، ټایم زموږ سره سکیلر کوانټیټي ده. نو یو ویکټر کوانټیټي چې موږ په سکیلر ډیوایډ کوو نو هغه موږ له ویکټر کوانټیټي راکړي. نو زموږ سره ویلاسټي ویکټر کوانټیټي ده. اټ از فولي ډسکرایبډ بای میګنیټیوډ اینڈ ډایریکشن. که فرض کړئ یو کس وایي چې د یو باډي ویلاسټي چې ده 55 کیلومیټر پر اور ده نو دا خبره مینینګلیس ده. 55 کیلومیټر پر اور مطلب څه شو؟ ډایریکشن به سره پکار دی. او بیا زموږ سره چې دی ویلاسټي ډایریکشن اویر ده دا به انشاءالله اوس په نیکسټ سلایډس کې دا خبره هم ایکسپلین شي چې ډایریکشن اویر دی نو د زموږ سره بیا امپورټنس دی. مونږ دا ویلاسټي دا انډرسټینډ کول غواړو نو په دې کې مونږ اولنې دا ګورو چې ولې زموږ سره ویلاسټي چې دا ویکټر کوانټیټي ده. فار ایگزامپل مونږ د دې بډخیلې نه لندن ته ځو نو ټیک دی چې مونږ خو به ډسټنس کور کوو خو په یو خاص ډایریکشن کې به مونږ د تلل پکاري که نه. زه د بډخیل نه لندن ته ځم او فرض که ما ته چې دی نو ایست طرف ته تلل پکار دي او زه ویسټ سایډ ته چې دی موومنټ سټارټ کړم نو زه خو هغه خپل ډیسټینیشن ته نشم رسېدی که نه. د دې وجې نه چې دی ویلاسټي زموږ سره ویکټر ده. یو ځای ته د رسېدو دپاره صرف او صرف د سپیډ ضرورت نه دی چې زما سره 50 کیلومیټر پر اور یا 50 میټر پر سیکنډ بلکې د هغې سره سره بیا د ډایریکشن هم ضرورت دی که مونږ ډیسټینیشن ته رسېدل غواړو ځکه زموږ سره ویلاسټي ویکټر کوانټیټي ده. انګلیش کې ما تاسو درکړی دی دا د if you want to get to a town 70 kilometer away in an hour's time it's not enough to drive at a speed of 70 kilometer per hour. تاسو یو ښار ته ځئ چې هغه ستاسو نه 70 کیلومیټر لرې ده نو صرف دا ضروري نه دی چې تاسو په یو ګنټه کې هلته کې تلل غواړئ تاسو وایئ چې زما سپیډ 70 کیلومیټر پر اور پکار دی بلکې تاسو ته کریکټ ډایریکشن هم پکار دی. لکه ما تاسو ته وویل که نه بډخیل نه مونږ لندن ته ځو یا د بډخیل نه مونږ مردان ته ځو ټیک شو نو د بډخیل نه چې مونږ مردان ته ځو د مردان په ګاډي کې کینو که نه د مردان هغه ګاډي چې دی د مردان په ډایریکشن کې روانې که فرض کړئ یو کس د سوات په ګاډي کې کینی وایي چې زه مردان ته ځم نو هغه خو به سوات سایډ ته بوځي که نه. نو صرف او صرف سپیډ چې دی مونږ ډیسټینیشن ته په هغې نشو رسېدی بلکې د ډایریکشن هم ضرورت دی که مونږ ډیسټینیشن ته رسېدل غواړو. بیا زموږ سره چې دا ویلاسټي ویکټر کوانټیټي دا د ده به ډایریکشن هم وي که نه ډایریکشن به مونږ څنګه ډیټرمین کوو نو په کم ډایریکشن کې چې دا باډي موو کیږي د ډسپلیسمنټ ډایریکشن چې دی هغه د ویلاسټي ډایریکشن هم دی. نو ډایریکشن اف د ویلاسټي ویکټر از سمپلی د سیم ایز د ډایریکشن دیټ ان آبجیکټ از مووینګ. او که مونږ فرض کوو چې دا آبجیکټ زموږ سره رایټ طرف ته روان دی دا ویلاسټي زموږ سره رایټ سایډ ته ده. که دا آبجیکټ زموږ سره لیفټ سایډ ته روان دی ویلاسټي هم زموږ سره لیفټ سایډ ته ده. که دا آبجیکټ زموږ سره اپورډ روان دی د ویلاسټي هم زموږ سره اپورډ ده. په کم ډایریکشن کې چې دا آبجیکټ موومنټ کوي په دغه ډایریکشن کې د دې باډي ویلاسټي ده یا ډسپلیسمنټ چې په کم ډایریکشن کې دی ویلاسټي هم زموږ سره په هغه ډایریکشن کې ده. اوس که فرض که مونږ دا ګورو که دا سپیډ زموږ سره چینج کیږي نو دا سپیډ په دې ډایریکشن باندې څه اثر غورځوي نو نه. که باډي تیزه روانه ده که سلو روانه ده ټیک شو په ډایریکشن باندې د هغه سپیډ د چینج کېدو څه اثر نه غورځېږي. په ډایریکشن باندې به هله اثر غورځېږي چې ډایریکشن زموږ سره چینج شي. که فرض که زموږ سره یو باډي لیفټ سایډ ته روانه ده او د لیفټ سایډ ته کله دی په 30 میټر پر سیکنډ سره ځي کله په 50 میټر پر سیکنډ سره نو هلته کې میګنیټیوډ اف سپیډ چینج کېږي د ویلاسټي میګنیټیوډ چینج کېږي خو ډایریکشن باندې څه اثر نه غورځېږي. اوس مونږه ویلاسټي میکسیمایز کول غواړو ټیک شو نو if a person in motion wishes to maximize their velocity then that person must make every effort to maximize the amount that they are displaced from their original position. مونږ به خپل ډسپلیسمنټ چې دی هغه به میکسیمایز کوو د هغې سره سره به زموږ سره څه کېږي ویلاسټي میکسیمایز کېږي په ګیون اماونټ اف ټایم کې چې زموږ سره څومره زیات چینج ان ډسپلیسمنټ و هغونه به زموږ سره ویلاسټي سي میکسیمم به وي. اوس دلته کې ما تاسو له یو پرابلم درکړی دی چې سپوز یو آر کنسیډرینګ 3 ډیفرنٹ پاتس A, B and C between the same two locations. دوه سیم لوکیشنز دي او مونږ دا پات A فالو کوو دا پات B فالو کوو او دا پات C مونږ فالو کوو. په دې باندې مونږ خپل ډیسټینیشن ته رسېدل غواړو.
Along which path would you have to move with the maximum velocity to arrive at the destination in the same amount of time? Now, velocity today it is independent of the path followed. دا خو په overall change and displacement باندې چې دی ډیپند کوي او هغه زموږ سره په دریوانو کیسز کې کانسټنټ دی. نو دلته کې به چې موږ څومره په لږ ټایم کې دا وشو هغونه به ښایي. Velocity is path independent. It depends only on overall change and displacement for same amount of time. نو چې دلته کې زما سره same amount of time دی نو دا دریوانه پات که مونږ فالو کو څه مسله نشته. میکزیمم ویلاسټي زموږ سره په دریوانو کیسز کې راځي یو شانتي ویلاسټي په دریوانو کیسز کې راځي. که بیا هم مونږ میکسیمایز کول غواړو نو بیا به مونږ چې دی ټایم به ورته کموو چې مونږ په لږ ټایم کې دا ډسپلیسمنټ کور کړو. خو چونکې دلته کې مونږ سیم اماونټ آف ټایم اخلو نو که مونږ په دې پات ایزو که په پات ویزو که په پات سیزو په دریوانو کې زموږ سره سیم ویلاسټي راځي. اوس مونږ راځو چې زموږ سره کم فیکټرز چې دی په ویلاسټي باندې اثر انداز کیږي. نو ویلاسټي زموږ سره چې دی په دې اوورال چینج اینڈ ډسپلیسمنټ باندې ډیپند کوي او دې ته دی ډایرکټلی پروپورشنل دی. که زموږ سره ټایم کانسټنټ دی نو بیا چې زموږ سره څومره په ډسپلیسمنټ کې چینج زیات راتلو څومره زموږ سره ډسپلیسمنټ زیاتېدو هغه نه به ویلاسټي زموږ سره سیوا کیږي. دغه شانتې میګنیچیوډ اف ویلاسټي چې دی دا انورسلی پروپورشنل دی ټایم ته کله چې زموږ سره چینج اینډ ډسپلیسمنټ سو کانسټنټ وو. ما تاسو ته په سٹارټ کې ویل چې ویلاسټي زموږ سره ډایرکشن اویر ده. چې دا ډایرکشن اویر ده نو دلته کې ما تاسو ته یو ویډیو درکړل په دې کې دوه کارز دي د دوانو سپیډ سیم دی خو ډایرکشن یې زموږ سره سره اپوزټ دی. نو چې ډایرکشن یې اپوزټ دی اټ مینس چې د دې زموږ سره ویلاسټي هم سره ډیفرنٹ دی. خیر دی که میګنیچیوډ اف سپیډ د دې سیم دی خو چونکې د دې ډایرکشن اپوزټ دی نو ویلاسټي هم د دې زموږ سره سره اپوزټ دی. که تاسو د سپیډ میټر ته وګورئ د دوانو لپاره سیم سپیډ دی خو ډایرکشن یې اپوزټ دی. راځو مونږ ډیرایویټیوز اف ویلاسټي یا ټایپس اف ویلاسټي له راځو. په دې کې اول زموږ سره ایوریج ویلاسټي ده. ایوریج ویلاسټي چې دی دا زموږ سره ټوټل چینج اینډ ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټوټل ټایم ټیکن. څنګه چې په ایوریج سپیډ کې واغشن خبر دل لګي خو الته کې مونږ ټوټل ډسټنس ته ګورو دل کې مونږ ټوټل چینج اینډ ډسپلیسمنټ ته ګورو. که مونږ ته د اوورال چینج ان پوزیشن مطلب ټوټل چینج ان ډسپلیسمنټ معلومي او ټوټل ټایم انټرول مونږ ته معلومي نو مونږ چې د ایوریج ویلاسټي میجر کولی شو. خو یو خبر د ایوریج ویلاسټي چې زموږ سره کم سیمبل دی نو هغه مونږ په د انګولر بریکټ کې چې د ویلاسټي سیمبل چې بنکو چې زموږ سره د ایوریج ویلاسټي سیمبل راکړي. میتھمیټیکلی ایوریج ویلاسټي از ایکوال ټو ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم او هغه بیا سیمبالیکلی هم ما ریپرزینټ کړی دی. یو خبره یاد ساتئ چې ایوریج ویلاسټي زموږ سره پازیټیو هم کیدی شي نیگیټیو هم کیدی شي او زیرو هم کیدی شي. زیرو به په هغه کیس کې چې کله باډي کمپلیټ ټریک چې دی فالو کوي مطلب کم پوینټ نه چې دی سٹارټ شوی دی واپس هغې ته راشي یا یو آبجیکټ دی هغه د خپل ځای نه آګې پیچې ځي نو په دې کیس کې د زموږ سره ویلاسټي چې دی هغه زیرو ده. ایوریج ویلاسټي اوس مونږ دې کې نور انډرسټینډ کول غواړو. دې کې مسله زموږ سره دا ده چې دا مونږ ته ډیټیلډ انفارمیشن نه راکوي اباؤٹ د موشن ډیورینګ د کرسپانډینګ ټایم انټرول. لکه دلته کې ما تاسو ته یو پرابلم درکړی دی. سپوز ا کار مووز آن ا curved track through points A, B, C, D and E as shown in figure. دا دی زموږ سره ټیک شو. اوس که مونږ وګورو دا باندې اول په دې کورو ټریک باندې تلل د A نه B پوینټ ته لاړه د B نه C ته د C نه D ته او د D نه بیا په لاست کې چې دی پوینټ E ته لاړه. که مونږ وګورو د A نه چې دی B ته تلو د ټایم انټرول چې دی ډلټا T1 دی بیا د B نه چې C ته ځي ډلټا T2 شو د C نه چې D ته ځي ډلټا T3 دی او د D نه چې E ته دی هغه ټایم زموږ سره ډلټا T4 شو. نو ټوټل ټایم زموږ سره د ډلټا T از ایکوال ټو ټوټل ټایم د دې سیز برابر شو. ډلټا T از ایکوال ټو ډلټا T1 پلس ډلټا T2 پلس ډلټا T3 پلس ډلټا T4. که مونږ ډسپلیسمنټ ته وګورو جی ډسپلیسمنټ د څه برابر شو هغه د پوینټ A نه پوینټ E ته دی نو هغه د AE برابر رالو. او که تاسو ګرافیکلی وګوره دا دی
دا بلو ایرو چې کوم دی دا موږ ته هغه ډسپلیسمنټ ښایي اوورال چینج ان پوزیشن که نه انیشلی دی دلته او فاینل زموږ سره دلته کې دی د دې دواړو په منځ کې زموږ سره دا هغه سټریټ ډسټنس راغلو ایوریج ویلاسټي زموږ سره هغه اے ای ډیوایډ بای ډلټا ټي راغلو نو اوس مسله به کې زموږ سره اکچوال موشن خو چې دی نو هغه تھرو پات اے بی سی ډي ای وکړه خو کم ایوریج ویلاسټي چې دا هغه زموږ سره فرام پوینټ اے ټو پوینټ ای رالو نو هغه ډیټیلډ انفارمیشن یې موږ ته رانه کړل بل دې زموږ سره انسټنټینیس ویلاسټي چې دا ویلاسټي at any instant or at any given instant in time is called the instantaneous velocity او یا چې دې زموږ سره ویلاسټي اف ا باډي فار شارټ انټرول اف ټایم د دې زموږ سره امپورټنس زموږ سره کله چې زموږ سره باډي په موشن کې لکه په دې پریویس ټریک کې چې موږ وکتل کنه دا باډي د A نه B ته لاړه د B نه C ته د C نه D ته د D نه E ته او یو کرو پات وو کنه نو ایوریج ویلاسټي خو چې دې موږ لا ډیټیل انفارمیشن نه راکول کنه د انسټنټینیس ویلاسټي په ذریعه سره موږ ډیټیل انفارمیشن اباوت موشن چې دې هغه فایند کولی شو کله نه کله زموږ سره په موشن کې چې دې کله چې باډي په موشن کې نو داغه چې د سپیډ کمیدې زیاتې دي شي یا زموږ سره په ډایریکشن کې چینج راتلی شي نو انسټنټینیس په ویلاسټي په ذریعه سره موږ هغه چینجز چې دې ټریک کولی شو میتھمیټیکلی v is equal to limit delta t approaches 0 del s by delta t او دلته کې موږ د approaches 0 وایو خو دا زموږ سره 0 ته ډېر زیات کلوز پاسیبل نه دی ځکه چې زموږ سره د میجرینګ انسټرومنټ چې دی هغه سنسټیویټي وي ټیک شو خو بیا هم زموږ سره دا فریکشن اف سیکنډ زموږ سره دا راتلی شي بل د یونیفارم ویلاسټي نو ګوره چونکې ویلاسټي یو ویکټر کوانټیټي ده د دې سره میګنیټیوډ هم دی او ډایریکشن هم دی چې کله د ویلاسټي په میګنیټیوډ او په ډایریکشن کې چینج نه راتلو زموږ سره به د باډي ویلاسټي چې یا بس یونیفارم وي نو a body is said to be moving with uniform velocity if its speed the speed چې دی دا میګنیټیوډ اف ویلاسټي دی and direction does not change with the passage of time او د دې لپاره کنډیشن سره چې کله د باډي انسټنټینیس او ایوریج سپیډ ایکوال وو نو موږ چې دا باډي زموږ سره په یونیفارم ویلاسټي سره روان ده ویریبل ویلاسټي بیا ما تاسو ته ویل چې ویلاسټي زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده او ویکټر کوانټیټي زموږ سره میګنیټیوډ هم او ډایریکشن هم وي کله ویلاسټي په میګنیټیوډ کې چینج راتلو مطلب سپیډ یې کمېدو زیاتېدو یا ډایریکشن یې چینج کېدو یا سپیډ او ډایریکشن باندې چینج کېدل نو په دې کیس کې بیا زموږ سره ویریبل ویلاسټي وي او دا لپاره کنډیشن سره موږ ته به څنګه بدلېږي چې د باډي ویلاسټي ویریبل ده که ایوریج ویلاسټي او انسټنټینیس ویلاسټي نو برابر سیم نو زموږ سره دا باډي چې دا په ویریبل ویلاسټي سره په موشن کې ده اوس موږ راځو د یو اگزامپل په ذریعه سره ایوریج ویلاسټي او ایوریج سپیډ چې دی په منځ کې یو قسم لا کمپیریزن کو انډرسټینډ کولای غواړو اگزامپل 2.2 تاسو په بک کې دی سټریټ روډ والا دی statement is that a straight track is 1200 meter in length. A runner begins at the starting line, runs due east for the full length of the track, turns around and runs halfway back. The time for this run is 5 minutes. What is her average velocity or average speed? زموږ سره یو 1200 meter track دی په دې باندې یو پرسن دی فیمیل پرسن دی هغه په زموږ سره چې دی منډه وهي هغه چې دی اول دا ایست سایډ ته لاړو او په پوره ټریک باندې 1200 میټر او بیا واپس راټرن شو او 600 میټر رالو نو اوس وایي چې ایوریج ویلاسټي څومره ده او ایوریج سپیډ یې څومره دی ټایم یې 5 منټس اخیستی ګیون زموږ سره څه دي خلل کې ما تاسو ته پیل هغه ډایریکشن انډیکیټر چې دی ډراکو نارت ساوث ایست ویسټ والا ټیک شو ډیسټنس کور زموږ سره اول چې دی 1200 میټر لاړو او بیا 6 میټر واپس رالو نو 1200 میټر پلس 600 میټر دا زموږ سره 1800 میټر شو دا وګوره دی اول چې دی 1200 میټر منډو والا بیا یې چې دی نو 600 میټر واپس رالو هاف وی دی کنه نو ټوټل ډیسټنس د 1200 میټر کو 1800 میټر کو وکړو بیا ډیسپلیسمنت ته ګورو مونږه نو ډیسپلیسمنت خو انیشلی دی په دې ځای باندې او فاینلی اوس دی دلته کې دی نو د دوانو په منځ کې زموږ سره چې دا کم سټریټ ډیسټنس رالو دا به زموږ سره څه شي ډیسپلیسمنت بشي نو 1200 میټر ماینس 600 میټر ټیک شو دا زموږ سره رالو 600 میټر ټورډز ایست او په دې ایرو باندې مدای تاسو ته دا دې ریپرزینټ کو دا ریډ ایرو موږ ته ډیسپلیسمنت راځي
بیا ټوټل ټایم نو 5 منټ دی په 1 منټ کې 60 سیکنډ دی جو 5 ضرب 60 زموږ سره دا 300 سیکنډ زموږ سره ټایم شو ریکوایرډ څه دی ایوریج سپیډ او ایوریج ویلاسټي solution د ایوریج سپیډ ډیفینیشن مونږ ته معلوم دی ټوټل ډیسټنس ډیوایډ بای ټوټل ټایم نو هغه د پاره ما فارموله لیکله ټوټل ډیسټنس زموږ سره څومره دی 1800 میټر دی او ټوټل ټایم زموږ سره 300 میټر دی 1800 ډیوایډ بای 300 دی زموږ سره 6 میټر پر سیکنډ رالو او کومه ایوریج ویلاسټي ته وګورو نو ایوریج ویلاسټي زموږ سره ټوټل ډیسپلیسمنت ډیوایډ بای ټوټل ټایم نو هغه زموږ سره ټوټل ډیسپلیسمنت 600 میټر ټوورډز ایست دی او ټایم زموږ سره 300 سیکنډ دی زموږ سره 2 میټر پر سیکنډ رالو نو ډیسپلیسمنت د زموږ سره سوري ایوریج ویلاسټي 2 میټر پر سیکنډ ټوورډز ایست دا او سپیډ چې دی هغه د زموږ سره 6 میټر پر سیکنډ دی پای کې د ډایریکشن بیا ضرورت نشته اسایمنت ځان سره نوٹ کړئ Qasim walks 2 meter east in 1 second, 8 meter west in 3 seconds, and 4 meter east in 2 seconds. What is the average velocity of Qasim? A runner makes one lap around a 270 meter circular track in 30 seconds. What is his average speed or average velocity? That one malum only. Conclusion: Munga velocity زموږ سره speed in a given direction دی ټیک شو بیا دا هغه مونږه نیچر وی چې دا زموږ سره یو ویکټر کوانټیټی ده د ډایریکشن چې دی هغه ان ډایریکشن اف موشن دی مطلب په کوم ډایریکشن کې چې زموږ سره ډیسپلیسمنت دی په هغه ډایریکشن کې زموږ سره ویلاسټي ده بیا مونږه دا ویلاسټي چې دی ټایپس ویلا نو په هغه کې مونږه چې دی ایوریج ویلاسټي ویلا هغه ټوټل چینج ان ډیسپلیسمنت ډیوایډ بای ټوټل ټایم ټیکن او انسټنټینیس ویلاسټي مونږ ویلا چې زموږ سره کله at any instant of time مونږ velocity measure کوو دغه به زموږ سره instantaneous velocity uniform velocity مونږ وکړله چې کله د velocity magnitude او direction constant وو نه چینج کېدو uniform velocity به وي او variable velocity مونږ وکړله اب علي چې کله د velocity direction یا magnitude چینج کېدو زموږ سره به variable velocity او که direction او magnitude باندې چینج کیږي هم به variable velocity او بیا مونږ average velocity په meaning باندې ځان پوه کړو او په اینډ کې بیا موږ یو اگزامپل وکړو په کوم باندې چې موږ ایوریج ویلاسټي او ایوریج سپیډ کمپیر کړو نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله موږ ایکسلریشن کوو چې ایکسلریشن زموږ سره سره thanks for watching this video lecture please subscribe our YouTube channel thank you very much